تاسې ته پته شته چې دا پښتانه چې ځي راځي یو وایي چې ستړی مه شي او بل وایي چې خوار مه شي دا ولې وایي موږ ته خو پته نشته وی تاسې خو دا اورېدلي دي لیدلي خو نه دي چې په دا ملک د هندوانو موږ مسلمانان پښتانه او هندوان خو په یو ځای کې بوسېدو یوه کوټه د مسلمان ده نو دا بله د هندو ده یو پټی د مسلمان نو دا بل د هندو دی خپله ذمېداره او دا یې کوله به نو په هندو باندې سلام نشته دا ویمه چې رسمونه د هندوانو د وخت نه موږ ته پاتې دي دا خبره وره ډېره زبردسته خبره یې کړې وی هندو باندې خو سلام نه و نو کله به چې مسلمان هغه الله کې تېرېده نو الله کې چې به کله د هغه هغه لارې باندې تېره هغه به خپله ذمېداره کوله جوار غنمه وی برکت نو د هغه به ورته وي چې امین نو الله کې بل به روان دلته به چې په خیرالي وي ستړی مه شي نو هغه به هندو به ورته وي چې خوار مه شي ځکه هغو د خوارۍ نه ډېر زیات یېرېږي د کمزورو نه زیات یېرېږي وي خوار مه شي نن مسلمان ته وګوره پته ورته نشته چې زه دا ستړی مه شي چې ویم د دې څه مطلب دی مسلمان دپاره د مسلمان سره د ملاقات په ټیم کې السلام علیکم مختصر دا وایي ټیک ته لس نیکۍ دي که بیا ورپسې وایي چې السلام علیکم ورحمت الله شل وبرکاتو یې دېرشه هغه بل وایي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته السلام علیکم نه السلام علیکم مسلمان وي بیا چې نږدې وي لاس به هم نه اوچتوي مسلمان ته نن د خپل سلام طریقه هم نه ورځي او دا مسلمان چې بل ته وایي چې ستړی مه شي هغه وایي دا پته ورته هم نه لګي چې دا الفاظ زه د چا ویمه دا د هندوانو الفاظو مسلمانانو ته په رسم کې پاتې دي ډېر رسمونه رواجونه د هندوانو د وخت نه هغه نن هم پاتې دي مسلمانان یې کوي که ورته ووایي نو بیا څوک وایي چې دا خو پنجپیري دی نو څوک وایي چې دا خو وهابي دی نو څوک وایي چې دا خو نوې مسله وکړله ورته وایه دا مسلې به هغه ابۍ نه راواخله دا د زنانو دا کوي نارینه دا نه کوي خو د نارینه خو شته هم دومره اوس نه دا چې نارینه چې هغو ته د زنانو ته خو دا علم خو نارینه خو ښیي که نه خو نارینه ته خپل عقیده نه ده معلومه نارینه ته نن خپل الفاظ نه دي معلوم چې دا کوم الفاظ چې ویم چې دا د انګریزانو دي که دا د هندوانو دي که دا د شریعت خلاف دي او که دا د شریعت موافق دي ښه نو دا ډېر رسمونه هغه ډېر رسمونه زمونږ استادانو مو بیانول